ډیرو محترم مسلمانانو، نن د هغې مبارکه ورځ ده، د جمعې ورځ هم ده او ورسره 14 اګست هم دی. د هغه اګست محترمو چې په دې باندې زموږ ښکلی وطن، زموږ خوږ پاکستان دا الله تعالی آزاد کړی او دې له الله تعالی وجود ورکړی. نو دا یو بهترینه ورځ ده زما او ستا دپاره، او په دې مبارکه ورځ باندې بهترینه وظیفه د یا مجیبو د دعا د قبلېدو، د حاجت د قبلېدو دوه بهترینې موقعګانې دي، یعنی موقع دي. یو خو دا موقع ده چې ښکلی وطن، ښکلی عزیز وطن زما او ستاسو ښکلی پاکستان الله تعالی دې له وجود ورکړو. دویم د جمعې ښکلې مبارکه ورځ او بیا داسې بهترین ښکلی موسم چې یخ یخې هواګانې لګي، ښکلی باران، دا د الله تعالی د سیړه یو انعام دی. خو محترم مسلمانانو، الله تعالی چې ما تعالی د ملک پاکستان آزاد کو، نو دا صرف د پونګو دپاره نه چې صرف ما تاسو بس بچو له پونګي اغوښتي دي پون پان او بس مازغه یې راله خراب کړه. تاسو به اوس هم اوازونه اورئ، ګیر چاپېره زما نه اوازونه زه اورم پونګي دي، چا 1 ګز پونګي اغوستی او چا 2 ګزه پونګي اغوستی. وروره که څوک بیمار دی هغه هم په تکلیف کې دی، که څوک صحتیاب دی هغه هم په تکلیف کې دی. پونګي شروع دي، یو سیټ ته بل سیټ ته تکلیف دی. خپلو بچو ته د پاکستان تاریخ مطالعه کو چې پاکستان په کومو قربانیو باندې کولاو شوی دی. پاکستان د دې ښکلي وطن په شا باندې څومره سخت دي، څومره تکلیفونه تیر شوي، څومره مسلمانان شهیدان شوي، څومره زنانه کونډې شوي دي، څومره ماشومان یتیمان شوي دي، څومره زنانو عزتونه تار تار شوي دي. د دې ما او تاسو خپلو بچو ته د دې اړو تعلیم نه دی ورکړی. بس صرف موږ وایي 14 ګزه او بس رڼاګانې او شرابونه او کبابونه او خوشحالۍ او پونګي وخل او شنې او سپینې کپړې اچول او څوک شنه او سره د یو شی اچول او بل شی اچول، دا د ملک پاکستان سره محبت نه دی، دا د خپلو بچو سره نه دی. حقیقي ازادي هغه ده محترم مسلمانانو چې ما تاسو ته په دې کې الله تعالی نصیب کړې حقیقي ازادي کومه یوه ده، دا الله تعالی شکر دی. هغه د غریب سره مرسته ده چې په 500 روپۍ پونګي اخلي، یو بچي له ته پونګي اخلي، دا 500 روپۍ ته یو غریب له ولې نه ورکړي، دا صدقه کې ولې نه. بهر هر خوشحالي کول دا سمانه نه ده، د خپل وطن سره محبت کول دا سمانه نه ده، بالکل جایز دي، کوئ، خو د شریعت په حدودو کې، د اسلام په حدودو کې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت مبارکو طریقو کې دا خوشحالي ما تاسو وګورو چې دا خوشحالي به څنګه مناوو. نو لہذا دا خوشحالي چې کومه ده د 14 اګست، نو دا خپلو بچو ته دیني تعلیم ورکول چې په دې باندې زموږ د علماو څومره وینې توی شوي دي. لہذا پاکستان مطلب لا اله الا الله، دا په نوم د لا اله الا الله باندې ذات شوی. نن د لا اله الا الله قانون نشته پاکستان کې، نن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې په پاکستان کې نشته دی، الا ماشاءالله چې ته بعض ځایونو کې وي. لہذا محترم مسلمانانو، څه چې کېږي هغه ما تاسو له کول پکار دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانان، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت پئ، الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته، کامیاب او کامران شئ، محترم منور شئ. څونه مسافر چې دي بهر وطنونو کې، الله تعالی د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی مسافرو ډېره خوشحالۍ د دنیا او آخرت ورکړي. ډېرو محترم مسلمانانو، نن زمونږ په د جمعې د ورځې ښکلې وظیفه ده، ورسره 14 ګز هم دی. لہذا یا د یا مجیبو وظیفه تاسو وکئ خپلو حاجتونو دپاره. د یا مجیبو معنا، د یا مجیبو دا د الله جل شانه ښکلی بهترین نوم دی، او دا په قرآن کې هم ذکر شوی دی. د مجیب مطلب دی دعا قبلولو والا، د خبرو اوریدلو والا، د فریاد رسیدو والا، یعنی هغه خبره هغه فریاد چې کوم د زړه نه کې یا په ژبه باندې کې هغه الله تعالی اوري. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، ترجمه دا ده چې زه د دعا کولو والا دعاګانې قبلوم. لہذا د دې وظیفه هم تاسو کولی شئ، نستۍ پریشاني وي یا یو حاجت وي، یا مجیب ورد بهترین دی او ډېر زر الله تعالی دعا قبلوي. لہذا د جمعې ورځ ده، هر ټیم ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن 2 رکعته نفل وکړئ، صلات حاجت مونځ وکړئ او بیا کښېنئ، یو څوک راته یا مجیبو یا دعا قبلولو والا ذاته، یا دعا قبلولو والا، یا حاجت روا ذاته، یا مشکل کشا ذاته، د
دې سره سره د الله تعالی ذکر او اذکار نور وکړئ او انشاءالله الله تعالی نه وغواړئ الله تعالی هم حاجتونه پوره کړي. خو د پاکستان د ازادېدو مطلب دا دی چې موږ تاسو د الله تعالی په دین باندې غیرت وکړو، په پاکستان باندې غیرت وکړو، د پاکستان سره د خپلو بچو سره مینه دا ده چې هغوی له اسلامي دیني هغوی له دغه ورکړو، تربیت ورکړو. جزاک الله خیر، احسن الجزا.